أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب، او یاد کړه بنده زمون حضرت ایوب علیہ السلام. اذ نادا ربه، یاد که هاغه وخت چې کله آواز وکړو د دعا وغوښتله د رب خپلنا. انی مسنی الشیطانو، چې بېشکه رسولی دی ماته شیطان. بنصب وعذاب، تکلیف لرا او درد لرا. ارکز برجلکا، نو اویل من چې اوخا برجلکا پخ پل باندې دازمکا. هذا مغتسل بارد وشراب، دیدا اوبد غسل یخی او دسکلو. ووهبنا له، او ورکړو موږ د ایوب علیه السلام ته اهله، اغا اهل د کور خلق د ومثلهم معهم، او په مثل د دوی سره نورهم رحمتا منا، پر رحمت خپل سرا. وذکرى لأولی الالباب، او بطور نصیحت د پار د خاوندانو د عقلونو. وخذ بیدک ضغثا، او ونسا پلاس خپل باندې ضغثا یو قودا، یو موټی ډکی یا یو جاروګی د وړو وړو هغې ډکو. فضرب به، پس اوخا دی لرا پدی جاروگی سرا پدی موٹی ڈکو سرا. ولا تحنس، او قسم ماتوت، یعنی حانس کے گمت پا قسم خپل کی. انا وجدناه صابرا، بیشک من مندلو دلرا صبر کون کے. نعم العبدو، سڈیر خ بندو دا ایوب علیہ السلام. انہو اواب، بیشک وہ دے دیر رجوع کون کے اللہ تا. وذکر عبادنا، او یاد کړه بندگان زمون ابراہیم و اسحاق و یعقوب، چو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام. اولی الأید والابصار، او دوی خاوندان د طاقت او د بصیرت. انا اخلصناهم بخالصۃ، بیشک من ورکړیو دوی په یو خاص فضیلت سرا، په یو خاص خصلت او یو صفت سرا. ذکر الدار، چې هغه یاد د کور دی، یاد د کور د اخرت دی. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، او بیشکا ودوی پنیز زمون باندې خامخا د اغی منتخب خلقنا، د اغی غورکړلی شوي خلقنا. الاخیار، او د اغی بهترین خلقنا. واذکر اسماعیل والیسع وذا الکفل، یاد کړه حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام او حضرت ذوالکفل علیہ السلام. وکل من الاخیار، او دا ټول د غوره بندگانونا. هذا ذکر، دے دا قرآن پاک نصیحت.
وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب او بیشک د متقیانو د پاره دے زئی خیستا زئی د ورتللو خیستا کله جنات عدن چې دی هغه باغونه د همیشه پاتې کېدلو مفتحة لهم الابواب کولاو کړلې شوي بوي د دوی د پاره دروازې متکئین فیها دوی بتکیا وخون کی وی پدی جنتونو کی یدعون فیها بفاکهة کثیرة وشراب دوی بغواړي پدی جنتونو کی میوو ډیر لرا وشراب او مشروبات لرا وعندهم قاصرات الطرف اتراب او وی بد دوی بیبیانې چې حفاظت کوون کی دی د نظر خکت ساتون کی دی نظرونو لرا اتراب او هم عمره همزولی هذا ما توعدون لیوم الحساب دا هغه بدله ده چې وعده کیږي ستاسو سره لیوم الحساب د درکولو په ورځ د حساب کتاب ان هذا لرزقنا بیشک دے دا رزق زمنگا ما له من نفاد نشت دے لر ختم دل هذا دا سیزون چی دی دا دید پار دا متقیانو وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب او بیشکا د پار د سرکشو خلقو لشر مآب خام بد زید ورتللو دے جہنما چه هغه جہنم دے یسلونها دوی با ورزی دیتا ورننوزی بدیتا فبئس المہاد پس دیر بد ٹکانا دا هذا دا جہنم یا مانا دا سی فبئس المہاد پس دیر بد ٹکانا دا جہنم هذا حکم دا اللہ ہم دق رنگ دے دغ شانت دے فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ پس ودی سکی دوی دی لرا حمیمون چی دیدا اشیدلی اوبو وغساق او وینی زوی وآخر من شکله ازواج او نور پشاند دی مختلف قسمہ عذاب ندی هذا فوج مقتحم معكم ددا یوډلا چې ورننوتون کی دی داخلي دن کی دی ستاسو سرا د کافرانو مشران به د جهنم په غاړه باندې وای چې زما غ متبعين شو زما پس راتلون کی خلق اغس شو نو ورته ویل شي چې دا ډله ده چې ستاسو سره یو ځای ننوزي لا مرحبا بهم نو دا مشران به وی چې ندی وی خوشحالی د دوی د پارا ندی وی په خیر اغلی د دوی د پارا انهم صال النار بیشک دوی ننوتن کی دی داخلی دن کی دی ورتا قالو نو بوائی دغ تابعین دغ ماتحت دغ مشرانو کافرانو بل انتم بلکہ تاسو دیئی حغ خپا تاسو دی خوشحالی نصیب نشی لا مرحبا بکم ندیوی خوشحالی ستاسو دپارا یا نشت دے پا خیر اغلی تاسو تا انتم قدمتموه لنا تاسو وړاندې کړیو د جهنم ته منګ لرا
فبئس القرار پس ډیر بد زید پاتې کېدو دی دا جهنم گویا کې دغه لیډرانو دغه ماتحتو جنگ به وي په جهنم کې قالو وبوي دغه تابعدار خلق ربنا اے زمونږ ربا من قدم لنا هذا چا چې راوړاندې کړي یو مونږه هذا دی جهنم ته فزده عذابا ضعفا فی النار پس زیات کړي دلرا عذاب دو چند پور کې وقالو او بوئی دا جهنمیان ما لنا سشوی دی منگ لرا لا نرا رجالن چی منگ نوینو هاغی سڑو لرا کنا نعدهم من الاشرار چی منگ بشمارل دوی دبد خلقنا دسپیرو دشریرانونا اتخذناهم سخریا آیا نیولیو من دوی لرا بطور مسخرا بطور ٹوقی امزاغت عنهم الابصار او کنا کگشوی د دوینا سترگی زمن کاگشوی د دوینا نظرون زمن ان ذالک لحق بیشک دا ټول خبری دی رشتیا دی حق تخاصم اهل النار او جګړه د دې اهل النار د دې جهنميانو